الله الرحمن الرحیم. زه هدایت الله ناصري یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. څرنګه چې مخکې درسونو کې موږ او تاسو د عرضې په تعریف باندې او د عرضې په تابع باندې پوه شو، همدارنګه د عرضې فرمول باندې پوه شو چې د عرضې فرمول څه شی دی، او د عرضې فرمول یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر کوم او غواړم چې ویې لیکم چې یو یادوري مو شي چې عبارت له ایکس اس مساوي دی د اف تابع د پی ایکس سره. لکه څرنګه چې مخکې په درسونو کې تاسو ته تشریح شوې ده چې د کیو مطلب څه دی، ایکس مطلب څه دی او اس مطلب څه دی. یعنی اس مطلب هغه عرضه ده یعنی سپلای ده، او کیو چې د تقاضا اندازه ده، او ایکس چې هغه هغه توکی دی یا مال دی چې د هغې تابع د پی ایکس په قیمت سره ښودل کېږي، او دغه رقم فرمولې دی. نو کله چې تاسو په دې فرمول باندې پوه شوئ، نو دا د تابع چې د عرضه تابع چې دا په یو خطي لاین باندې موږ او تاسو وښیو. په یو خطي لاین باندې چې کله موږ او تاسو وښیو، نو موږ او تاسو ته بل یو عادت په لاس رسي. مثلا که موږ او تاسو ثابت عدد ولیکو، لکه مثال a جمع b پی ایکس، a جمع b پی ایکس، دلته یو خطي تابع موږ او تاسو ته په لاس راغله. دغه خطي تابع څه ده؟ دلته د a یو ثابت عدد دی او همدارنګه b همچنان یو ثابت عدد دی. که چیرته د نورو عواملو په نظر کې لیدو سره چې هغه ثابت وي، نو موږ او تاسو ثابت عددونه د دې لپاره په مختلفو قیمتونو په دې کې اچولی شو. چې دلته که چیرته موږ او تاسو یو ثابت عدد واچو، لکه مثال ووایو چې د عرضې تابع مساوي ده منفي 40 جمع شل پی ایکس. که چېرته دغه تابع موږ او تاسو په یو مثال کې راوړو، موږ او تاسو دې ته وایو چې دغه یو انفرادي تابع ده، یو انفرادي عرضه ده. که چېرته د انفرادي عرضه موږ او تاسو په جدول کې وښیو، څنګه په جدول کې ښودل کېږي؟ موږ او تاسو جدول په لاندې ډول باندې ترتیبو چې په هغې کې قیمتونه هم معلوم وي او د عرضې اندازه هم معلومه وي. دلته موږ او تاسو پی ایکس چې په خپله باندې د قیمت معنا ورکوي یا د قیمت هغه اندازه ښیي، او دلته د کیو ایس یعنی هغه د عرضې اندازه ښیي. مخکې موږ او تاسو له یوه افاده راکړل شوې وه چې په هغې افاده کې موږ او تاسو له یو خطي افاده وه چې د عرضې تابع پکې معلومه وه. د هغې د نګاه موږ او تاسو کولی شو چې وګورو چې هغې ته ادامه ورکړو او ویې ګورو چې په جدول کې څه رقم ښودل کېږي. که چېرته د یو تابع قیمت 6 وي، په دې کې موږ او تاسو سره عرضه په 80 باندې ده. که چېرته دغه 50 ته ښکته شي قیمت، نو دلته موږ او تاسو عرضه موږ او تاسو ویلي چې عرضه او تقاضا چې ده دا سره مستقیمه رابطه لري، نو دلته همچنان هغه عرضې اندازه چې ده کمیږي. همدارنګه 4 ته دا 40 او همدارنګه 3 10 2 شل او همدارنګه 4 10 3 10 او په دوو کې صفر کېږي، یعنی په دوو کې هغه صفر اندازې ته راځي. کله چې موږ او تاسو دغه جدول ولیده چې په دې کې دغه افاده دغه د عرضې اندازه او د قیمت اندازه چې ګوري چې په مستقیمه رابطه باندې مستقیما دواړه یو رقم رابطې لري، یعنی عرضه هم کمه شوې ده، قیمت هم کم شوی دی قیمت، او همدارنګه عرضه هم د پورته خوا نه ښکته خواته تللې ده، یعنی کمه شوې ده اندازه یې، یعنی مستقیمه رابطه یې د یو بل سره لرلې ده. که چېرته موږ او تاسې همدغه جدول په یو ګراف کې وښیو،
په یو ګراف کې وښایو نو موږ او تاسو په دې باندې پوهېدلی شو چې ګراف د عرضې او د قیمت ترمنځ څنګه ګراف ترسیمولی شو د دې جدول د نګاه نه. تاسو دا په یاد ولرئ دغه عددونه موږ دغه عددونه په یو ګراف کې ترسیموو. که چیرته دا وران هم نه کړو مثال او تاسو موږ او تاسو دلته ترسیمولی شو. مونږ او تاسو له اول څو قیمت یې راکړی و؟ شپږ قیمت یې راکړی و. چې شپږو په قیمت کې مونږ او تاسو عرضه څومره وه؟ هغه 80 وه. عرضه زمونږ او تاسو د 80 په اندازه ده. نو مونږ او تاسو دلته یو خط ترسیمو. کله چې قیمتونه 50 ته راښکته شول نو زموږ او ستاسو د عرضې اندازه شپېتو په اندازه راغله. همدارنګه 4 40 همدارنګه 3 شل او 2 چې وه زموږ او ستاسو 0 وه. 2 اندازه زموږ او ستاسو 0 وه. نو موږ او تاسو په نوموړي فرمول کې ګورو چې موږ او تاسو د همدې جدول مطابق څنګه فرمول ترسیم کوو. کومو نقطو کې باید دغه سره تقاطع وکړه او قطع کړه یو بل قطع کوي. نو زموږ او ستاسو شروع چې وه هغه د 2 د عدد نه وه، د 2 د قیمت نه وه. نو 2 قیمت ته موږ او تاسو ادامه ورکوو. چې ادامه ورکړه دا په خپله باندې چې دی دا د عرضې منحني دی. د عرضې منحني دی چې موږ او تاسو ته مختلفې نقطې د مختلفو قیمتونو په شتون کې موږ او تاسو ته مختلفې نقطې راوښودلې. موږ او تاسو ته وښودل کله چې قیمتونه د یو توکي 6 وو دلته زموږ او ستاسو تقاضا 80 وه. کله چې قیمتونه 50 ته راښکته شو نو هغلته زموږ او ستاسو د عرضې دپاره تقاضا چې وه عرضه چې وه زموږ او ستاسو هغه 80 شوه. کله چې قیمتونه 4 ته راښکته شو زموږ او ستاسو عرضه 40 ته راښکته شوه. او همدارنګه کله چې 3 ته 2 ته یعنی زموږ بالاخره 0 شوه. نو موږ او تاسو په دې ګراف کې ولیدل چې د عرضې او د قیمت ترمنځ رابطه چې ده یوه مستقیمه رابطه ده. د قیمت په اوچتولو باندې عرضه هم پورته ځي او د قیمت په ټیټېدو سره عرضه هم ښکته راځي. نو په عرضه کې تغییر څه مطلب؟ څرنګه چې موږ او تاسو په تقاضا کې ولوستل چې په عرضه کې هم همدارنګه 2 ډوله تغییرات راځي. یو دا ده چې د عرضې په اندازه کې تغییر دی او بل د عرضې په منحني کې تغییر راځي. د عرضې په اندازه کې تغییر دا د یو مال د قیمت په چې کله تغییر وکړي نو په د عرضې په اندازه کې هم تغییر راځي. نو په همغه امتداد باندې به عرضې منحني هم حرکت کړي په کوم امتداد باندې چې په قیمت کې تغییر راغلی وي. که هغه کمه شوي وي کمېدو طرف ته او که چېرته زیاته شوي وي نو زیاتېدو طرف ته به تغییر کړی وي. لکه څرنګه چې موږ او تاسو په یو ګراف د دې دپاره ترسیمو او ګراف کې ګورو چې څنګه عرضه تغییر کوي. په تقاضا کې موږ تاسو لوستلی وو چې غیر مستقیم به حرکتونه به کول. غیر مستقیم نو دلته موږ تاسو ګورو چې مستقیمه رابطه لري. نو مستقیمې رابطې په خاطر باندې د عرضې او د قیمت ترمنځ څه رقم رابطه ده، څه رقم تغییر راځي د عرضې په اندازه کې. نو یو ګراف ترسیمو د دې لپاره چې پوه شو چې
د عرضې په اندازه کې څنګه تغییر راځي. ډیر ساده ډول باندې ترسیمیږي او ساده ډول باندې موږ تاسو په دې باندې پوهېدلی شو چې څنګه په د قیمتونو په کمیدو سره په عرضه کې هم کموالی راځي او ګراف کې څنګه ښودل کېږي. لومړی که چېرته موږ تاسو ته د P1 په اندازه باندې قیمت راکړل شوی وي چې د هغې په موږ تاسو د هغې په مطابق په X1 اندازه باندې عرضه ولرو، سپلای یا عرضه، او دلته پرایس یعنی قیمت. دلته مونږ او تاسو ته د X په اندازه باندې عرضه کوم وخت ولرله؟ هغه وخت چې کله قیمتونه د P1 په اندازه باندې وو. خو کله چې قیمتونه داس نقطې سره وصلو، کله چې قیمتونه راښکته شو، یعنی کله چې قیمتونه د P1 نه د P2 په اندازه باندې راښکته شو، نو دلته مونږ او تاسو ته یوه بله نقطه په لاس راځي، یو بله عرضه چې هغه په همدې وخت کې مونږ او تاسو دې ته راځي چې دغه عرضه وړاندې کړو بازار ته یا یو جامعې ته، نو هغه د X2 نه مراد کېږي چې هغه X2 ده. نو دلته مونږ او تاسو ولیدل چې دوه نقطې په لاس راغلي، یوه د A نقطه او یوه د B نقطه. نو دغه د A او B نقطه مونږ او تاسو یعنی کلم چې عرضه د صفر څخه شروع کړي وي، نو د A او B نقطه په دغه شکل باندې مونږ او تاسو سره ترسیمو. نو مونږ او تاسو ته دلته معلومیږي چې په عرضه کې تغییر راغلی دی، یعنی عرضې چې دا د X1 نه X2 ته تغییر کړی، یعنی کمه شوې ده، ځکه چې دلته په قیمت کې تغییر راغلی. نو موږ تاسو وویل چې په عرضه کې تغییر، دغه عرضې په اندازه کې څه وخت تغییر راځي؟ هغه وخت چې د قیمت په اندازه کې تغییر راشي. دلته د قیمت په اندازه کې د P1 څخه د P2 ته چې ښکته شوی دی، دلته په عرضه کې ورسره همدارنګه تغییر راغلی چې د X1 نه X2 ته کموالی کړی دی. نو دا د په عرضه کې تغییر و. همدارنګه دوهم ډول تغییر چې دی د عرضې په منحني کې تغییر دی. کله چې موږ او تاسو یو توکي قیمت ثابت فرض کړو او له هغو عواملو څخه هر یو چې په عرضه باندې اغیزه ولري، نو هغه موږ او تاسو د هغې کیڼ لوري ته یا ښي لوري ته څرنګه مطابق د قیمت سره هغې حرکت کوي، نو موږ او تاسو په دې سره باید ښایو چې په کوم ډول یې حرکت کړی دی. دغه د عرضې په منحني کې تغییر دا په راتلونکي جدول کې موږ او تاسو بیا په واضح ډول باندې ښایو چې پوه شو په دې باندې چې څه ډول تغییرات په عرضه کې راځي. یو د عرضې په اندازه کې تغییر دی او بل د عرضې په منحني کې تغییر دی چې په هغې کې قیمتونه ثابت فرض کوو، خو صرف د عرضې منحني چې دا تغییر خوري ښي لوري ته یا کیڼ لوري ته. د ښي لوري ته د څه شي د وجې نه، یعنی د همغه خلکو د مایلیت د وجې نه چې کوم مایل لري کوم یو جنس ته، نو هغه په همغه اندازه باندې بازار ته عرضه کېږي. نو د همغه مطابق یا ښي لوري ته یا کیڼ لوري ته حرکت کوي. نو خدای دې وکړي چې نن ورځې درس باندې تاسو پوه شوي یاستئ. بیا لپاره زه درنه اجازت غواړم. د الله په امان.